په جیل کې زموږ سره انتهایی زیاته شوې ده تر پورې سره د خپل بچو سره میلاو شي الله غوا ده چې هغه را سره نه دي کړی 302 قیدیان یا نور قیدیان دغه ملاقات وکړو څونه کسانو نه مونږ ته ملاقات ته سو پرې خو دی شي منظر پتن لګي چې ټیم سره بیا می چاته وینو وکړه مې مال او غړې راوړل چې مونږ او داس په دې ټیم کو دا یاره به ان شاء الله زه خپل ورکر نه ختموم راوزم په میدان ته خپل لیډر د خپل عمران خان کمیشن چې ده کپای کې جیلونه راځي او کپای کې هر سره راځي ان شاء الله غته تیار خورشید خان ډېری خبرې دي زما زړه ډکته او کو څنګه کوم جوس مې بیا در نه کوي د دې زی چې د هغه بل چا اختیار نه ورکوم چې د بلې علاقې سړی راشي او زما د سواد په ولس باندې لوبي کوي د اوسه پولیس شوی دي دا مونږ د خاطر کړه عزت کړه او ان شاء الله تعالی که په سواد کې یو ماشوم یو دغه تم نقصان نه ان شاء الله تعالی ابد غي برپور جواب او حقیقت په ټول قوم ښکارا کوم او په دې خپل سواد باندې د بل چا بچای نه منم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو میر صاحب چې د شاهد علي پوره یو هفته په جیل کې تیر کړه نن راغله دی او هغه ته ضمانت میلاو شو بیا چې کوم انسداد د دهشتګردي عدالت او په هغه کې د 10 تاریخ پورې هغه ته ضمانت میلاو شو مون سره موجود دی ټول مخ کې خو تاسو ته اختر مبارک ډیره مهرباني تاسو د اختر مبارک شي. میر صاحب درته چې تاسو په جیل کې ورځي تیر کړی په اختر کې جیل څنګه بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول تاسو شکریا ادا کوم او تاسو په وساتت باندې د خپل منګوري خار د سواد سونه ولسی سونه زمونږه د دې علاقې درانه مشران کشران زنانا زمون خويندې میندې ټولو ته د زړه د کومې نه مهرباني الله پاک ته تاسو د ټولو الله پاک ته دې اجر درکړي ځکه ما ته دنه پته لګیده چې د دې خار خلک او د دې علاقې خلک ډیر زیات خفو په ما باندې نو زه د دې علاقې بچی م د دې خوري بچی م که د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي زه د هغو شکریا ادا کوم او زه د خپل د طرفه زمونږ چې څونه هم د پاکستان تحریک انصاف زموږ ملګري دي زمونږ ورکران دي هغو ټولو د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم او ان شاء الله تعالی یو عزم یو جذبه د دې سره راوتي او ان شاء الله تعالی د خپل لیډر د خپل عمران خان کمیشن چې دی د تیر وخت نه به ان شاء الله روان وخت چې هغه به مضبوطي او ان شاء الله په یو پیج باندې ان شاء الله مقابله کوو د حالات درته چې د شپې په تیار کې په تاسو چاپو لګیدا دي توقع درته وا چې یاره ما به بیا گرفتاری او بعضی تاسو د تحریک انصاف بعضی چې کوم لیډران دي هغه دا چې کوم کونسل دی دغه توهین دی چې کوم په 3 ام پی او کې تاسو گرفتار شي تاسو غنئ خورشید خان ډېری خبرې دي زما زړه ډکته او کو څنګه کوم جوس مې بیا در نه کوي خو یو سوري صبر به وکړو او حقیقت په ټول قوم ښکارا کوم او په دې خپل سواد باندې د بل چا بچای نه منم په دې باندې د بل چا دهشتګردي نه منم دلته چې کوم لوی ستونزې شوي دي تاسو ته پته به لږ وخت کې په سکول په ماشومان باندې ډزې شوي دي زموږ په یو کونسل کې پولیسو باندې ډزې شوي دي د سره سره کابل تاڼه باندې سی ټي ډي تاڼه باندې هغه شهدا سره کم ظلم شوی دی بهرحال ډېرې خبرې دي ان شاء الله اب ډېر زر زر میډیا تاسو مخامخ کینم او د خپل حق لپاره د خپل سواد ته حقوقو لپاره دا به خبره کوم د دې زی چې د هغه بل چا اختیار نه ورکوم چې د بلې علاقې سړی راشي او زما د سواد په ولس باندې لوبي کوي د اوسه پولیس شوی دي دا مونږ د خاطر کړه عزت کړه او ان شاء الله تعالی که په سواد کې یو ماشوم یو دغه تم نقصان نه ان شاء الله تعالی ابد غي برپور جواب نو کله دی اختر په خپل کور تیر کړی دی وزیحت په خپل کور کړی دا د اختر په جیل کې راغی د جیلیان سره د ملاقات بم شوی هغه ایکسپیرینس سره شیر خورشید خان دي چې د کله اختر منځو شو نو زه ډېر زیات لاول چې کله لاړم ما کتل چې یاره څنګه دی خو چې کله مونځ شو اختر مانځنه بعد هلته په جیل کې بیا د قیدیانو سره کېناستم یو ډېر غټ ایکسپیرینس شو زمونږ په دې جیلونو کې ډېرې زیاتې ستونزې ډېرې زیات قیدیان دي چې هغه بې ګناه دي او خاص کر په دې کې زیات زه به دا ووایم چې د وکلاو برادرۍ او بیا د پولیس کم ډپارټمنټ چې دي د هغو ډېرې غټې ذمهواریانې جوړېږي چې خلک درې کاله شوي د هغو هیرنګ نه دی شروع شوی بیا زما ایکسپیرینس دا وشو ان شاء الله تعالی چې زه مخ په وړاندې د دې خلکو دپاره کم چې په جیل کې ما وکتل ان شاء الله د هغو دپاره به م اواز چتوم او د هغو دپاره به م ځکه دا ټول زم د دې علاقې خلک ته 60-70% خلک داسې دی چې د هغو کیسونه په عدالتونو کې اورېدلی شوي نه دی او بې ګناه په جیلونو کې نسته نو دا یو ښه ایکسپیرینس و او د الله پاک ډېره شکریا ادا کوم چې الله پاک ډېر لوی دی کله چې نیت صفایي کله چې په اخلاص باندې یو کار کې
نو بیا په کار چې سړی یریږي نو دا خو خپل مرګرو ته اولم ویلو چې یره د سی شي یره ده مخ د الله پنځ د قوم خدمت لروتیو د خپل علاقې خبرې کو د خوري خبرې کو د خپل د علاقې چې کوم مسایل هغه په حواله سره خبره کو نو چې کله نیت صفای او په اخلاص باندې لګي او سوال الله نه کوي نو بیا الله پاک د برنه مدد کوي زه دا پروردګار ډېر شکریا ادا کوم د خپل مرګرو خپل ورکرانو دوی چې کوم مینه ده الله پاک ته دوله دی اجر ورکړي ځکه زه ډېر کمزور انسان یم خو د دې نه باوجود سوشل میډیا باندې به ماته خلکو وی چې یاره ډېر زیات خلک خفه دی د ډېرو پارټیانو د هرې پارټۍ چې دی نو زما سوچ هم دا دی الله په اړونو باندې علم دی که د هرې پارټۍ دی خو موږ د یو ابۍ دادا اولاد یو موږ یو ورونه خویندې یو موږ د خپل علاقې د ترقۍ او د خوشحالۍ خبره کو که پای کې جیلونه راځي او که پای کې هر څه راځي انشاءالله هغې ته به تیار یو چې کوم سیاسي مخالفین دي هغه دا کوي چې یاره شاهد خان ته په جیل کې وی آی پي دغه الاټ شوی په خصوصي کمره کې به نو دا راته وایي چې په دې کې څه حقیقت شته دی چې یو تاسو ته چې کوم جیل سوپرډنټ تاسو ته وی آی پي پروټوکول درکړی زه خفه به دی یم چې کوم 302 قیدیان یا نور قیدیان د هغو ملاقات به کېدو مونږ چې څونه کسانو نه مونږ ته ملاقات ته څوک پرېښودی شوي دي نه مونږ ته هغه فیسیلیټیز راکړی شوي دي په یو کمره کې بند و پای کې زه وم منسټر ډاکټر امجد صاحب نور کسان 10-12 او زما خیال په جیل کې زموږ سره انتهایی زیاتی شوی دی کم ملاقات له مونږ نه پرېښودو بلکې مونږ ته پته هم نه ما ته پته د منظر پته نه لګي چې ټایم څه دی بیا مې چاته وینا وکړه ما یو ګړی راوړه چې صرف مونځ اودس په دې ټایم کوو انتهایی زیاتی شوی زموږ سره نه ملاقات ته څوک پرېښودی شي نه په 3 MPO کې زموږ سره هغه دغه چې یاره مونږ ته صرف دونه رعایت وی چې یاره اختر پورې سړی د خپل بچو سره میلاو شي الله ګواه دی چې هغې راسره هم نه دي کړي ظلم یې کړی زیاتی یې کړی خو بهرحال پاکستان تحریک انصاف به حیثیت د ورکر دا زموږ ذمهواري جوړېږي او دا یاره به انشاءالله زه خپل ورکر نه ختموم راوځم به میدان ته او انشاءالله تعالی د خپل د سوات او د دې علاقې چې زما څونه د پاکستان تحریک انصاف ورکر دی دا به انشاءالله زر تر زر په یو پیج راولم او حقایق په ټول قوم ته مخامخ کوم